أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما القاری دوست محمد د یوټیوب چینل نه بیا تاسو ته مخاطب یما. څنګه یې دوستانو ښه ماشومانو تاسو هم ښه الله هم خوشحاله او آباد ساته. نن واقعا د حضرت ادریس علیه السلام ذکر کوو، یعنی قصه نن د حضرت ادریس علیه السلام مختصر وورئ. ادریس علیه السلام د الله د جانب نه پیغمبر را لېږل شوی او رب العالمین په 10 صحیفې نازل کړي وي. اوس په نبی او رسول کې پرخه منګ او تاسو له پکار دي چې دا یاد کو بچو ته مخایو. بچی سبقونه وای سکولونه وای چې بچیان نبی او رسول کې پرخ کوي. نبی هغه چاته ویل کیږي چې د الله د جانب نه مقرر شوی وي، یعنی پیغام د اسلام رسي، خو لیکن د سره با خپل شریعت نوي. او رسول هغه چاته وي چې هغه سره با خپل شریعت وي. لکه مثال په تور حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت داود علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوی سره کتابونه نزول شوی و. دا ډیر لوی کتابونه، اهم کتابونه و. بعضی پیغمبرانو باندې صحیفې نازل شوی وي او بعضی انبیاء علیه السلام باندې کتابونه نازل شوی و په پیغمبرانو، په رسولانو. ادریس علیه السلام د الله د جانب الله راولېږلو. ای زما پیغمبره دې قوم ته مې دې دپاره ولېږلې چې زما دې قوم ته زما وحدانیت بیان کای، زما بړی ورته بیان کای، زمانه د مخکې تیر شوو پیغمبرانو قصې ورته بیان کای. نوح علیه السلام ته الله وی دا قوم ویروه زمانه په وحدانیت باندې خبرې ورته وکړه چې الله ومنئ، یوې ومنئ. نو حضرت ادریس علیه السلام وعظ تبلیغ د شروع کړه. او د حضرت ادریس علیه السلام په دور کې دا قلم لیکل چې کم تاسو ګورئ، دا د ادریس علیه السلام د وخت نه ایجاد شوی دی. قلم لیکل والا او ورسره دا کپړه درزیتوب کار دام د ادریس علیه السلام ګنډل. مخکې به خلکو جامې صحیح نه وي، د زناورو غونته کې تربیت به یو، لیکن چې ادریس علیه السلام راغی نو دغه زمانه کې بیا ګنډلم شروع شو. اصله هر قسم اصله چې وه په هغه وخت سره دا هم د ادریس علیه السلام په وخت کې، لکه مثلا توره شوه، دا جنگ چې به کم وخت کې کېږي او دا تورو باندې. اوس خو دا بل شانې جنګونه دي، خو هغه زمانه کې به په توره باندې انسان جنګېده، غشی به ورسره و، ډال به ورسره و. نو دغه زمانه کې دا د ادریس علیه السلام په زمانه کې دا اسلحه دا راووته. ادریس علیه السلام چې کم وخت کې وعظ نصیحت شروع کو، د لرې لرې نه ډېر طلبا به راتله او حضرت ادریس علیه السلام سره به شاګردي کوله. وجه سوا ادریس علیه السلام له الله علم ورکړی و، پوهه ورکړې وه، ځکه به شاګردان راتله. بل خصوصیت ادریس علیه السلام کې دا و چې 72 زبان کتابونه لیکي، چې 72 زبان عبرانی دا وغیره چې هغه وخت کې کم زبانو دا ادریس علیه السلام ته یادو. نو لہذا د ادریس علیه السلام شاگردان با ډیر زیاتو. لکه تاسو ګورئ په نن دور زمانه کې انګلیش زبان دی، لنګویج ورته تاسو وایئ، دا خلک کوي یاده یې. څوک وایي چې یاره زه یاده کمه په کار به مې راشي، داشته به کار آید. هر زبان ښه زبان دی چې انسان یاد کی. انګلیش هم ښه زبان دی چې تا ته یاد شي، ستا به په کار راشي. ولې
د انګلیش صفت ولیکم قرآن ترجمه دا انګریزانو ته ورلیږل دا به په کومه ژبه کې لیږي کوم چې د هغې زبان وي په انګلیش کې به یې ورلیږي نو چې تاسو ته انګلیش یاد وي پارسی یادوي عربي یادوي پښتو یادوي ورسره نور زبان یادوي دقه رنګ ادریس علیه السلام ته مختلف زبانونه یاد وو کله چې د ادریس علیه السلام وخت وشو هجرت یې کولو نو هجرت یې کم ځای ته وکړو تاسو وګورئ فرعون علیه اللعنت چې د خدایي دعوې کړې وه رودینیل چې کم ځای کې پروت دی په مصر کې نو حضرت ادریس علیه السلام هجرت مصر ته وشو په مصر کې چند کسان مسلمانان وړوکې ټولګې دا ادریس علیه السلام سره او نور ټولګي بعضې هغه په د غیر الله عبادت به کو د بوتانو وغیره ادریس علیه السلام به منع کوله چې تاسو داسې مه کوئ تاسو د یو الله عبادت وکئ ادریس علیه السلام هجرت نه پس بیا چې کم مقام دی رودینیل سره نو التم سرسبز یعنی خیستا شینکی باغونه شینکی غرونه لکه تاسو وګورئ سوات ته خلک سیل دپاره ځي چې یاره په دې غرونو کې اوبه دي چینی دي او سرسبز علاقه ده دقه رنګې ادریس علیه السلام دقلته تشریف یوړو او دام یاد ساتئ پیغمبر علیه السلام زمونږ استاد محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم چې معراج ته لاړه وی کته جنت یې ولیده په جنت کې حضرت ادریس علیه السلام ناست دی رضوان ورته وایي چې ادریس علیه السلام د دواړو جهانو سردار تشریف اوري کوي تاسو د جنت نه لږ را بهر شئ نو ادریس علیه السلام ورته عرض کوي اے رضوانا رب العالمین فرمائی هم فیها خالدون څوک چې د جنت ته داخل کما همیشه د پاره به په جنت کې اوسیږي هم فیها خالدون راغلی دی وای په دې کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان او غلامان وي نو زمانه به کم غټ غلام وي زم د عقاید و جهان غلام یما نو رضوان بیا په قلار شو ادریس علیه السلام په جنت کې و پیله داخل شوی دی رب العالمین دی په دې چند خبرو باندې منګ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي رمضان المبارک میاشت روانه ده ټول واورئ دا زما میسیج په رمضان المبارک کې به ښایسته واقعګانې د روجې د ماتولو د روجې فرایض د روجې واجبات چې یاره روجه په چا فرض ده په چا فرض نه ده په چا باندې واجب ده په چا نه ده دا واقعګانې به د روجې فضایل به بیانو انشاءالله الله دې پکې زمونږ استاد و نصیبه پیدا کړي رمضان المبارک ډېره ښایسته میاشت ده نو رب العالمین نه سوال وکئ چې رب العالمین دا میاشت په مونږ باندې په خیر او په خیریت سره په مونږ باندې راولي زمونږ پکې نصیبه پیدا کړي خدا نه چې رمضان راشي او زمونږ حکمران حکومت هغه بیا نرخونه بړاو کی د نرخونو بړاول نه دی پکار نرخونه کمول پکار دی الله وی زه ورسره احسان کوم نو تاسو ورسره احسان وکئ نو رب العالمین دی په دې خبرو باندې موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي القاری دوست محمد یوټیوب چینل زما سبسکرایب هم کوي شیر هم کوي دا واقعا چې څوک شیر کوي رب العالمین به ورته نیکیانې ورکوي ولې زه د انبیاو د پیغمبرانو قصې کوم دا نیکې قصې دي د نیکې خبرې دي نو رب العالمین دی په موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي والسلام